په مقصد راټول شوي وو او هغه مقصد باندې خبرې کول غواړي یو کمپرومایز خبرې او بل بېباکه خبرې که کمپرومایز خبرې کوو بیا هم د دې راټولې څه فایده نشته چې ټیک ټاک لپاره ریلز جوړ کړو فیسبوک لپاره هسې څه دغه جوړ کړو او د ګراوند په بدامنۍ باندې په هغه قتل باندې په هغه واقعاتو باندې خبره ونشي نو داسې زیاتې دی زما په نظر کې نور نه نیم خبره داسې ده چې په دغه الیکشن کې او د دغه الیکشن نه مخکې باجوړ کې د خدای بلا مسلمانان پښتانه قتل کړلی شو هېڅ چا په خبره ونه کړه جمعیت علماء اسلام لیډرشپ په مشرۍ کې د قانوني مخې ته د سکاوټ مخې ته درنه وشو امن درنه بنیاد هغلته کېښودل شو ریحانزیب په هغه وختو کې نهه لس ورځې چې کومې ته موږ تېرې کړلې نو څنګ په څنګ موږ تېرې کړي په هغه کې زموږ څه د پټي یا د کټي څه مسله نه وه د باجوړ د امن مسله وه خلکو ته به بار بار دا ویل چې راوځئ جنګ را روان دی حالات خرابېږي دې ځینې سیاسي خلکو سیاسي نه ټیکهداري خلکو به دې خلکو ته ویل چې دا نور څه اوسه نشته دی او د بدامنۍ او امن په باره کې دی راوتي او دغه سیاست پرې کوي او نور څه دی څه ختم شوي دي نو داسې فضول مجلس کوي نن هغه حالات دي چې کوم طرف ته لاړ نن هغه ځوانان او مشران دي چې څومره په موږ کې نشته دی دې ټیکهدارانو ټول عمر موږ غولولي دا د سیاسي خلک بدنام شو سیاسي خلک دروغجن نه وو سیاسي خلک ټیکهداران نه وو سیاسي خلک خبره کوي سیاسي خلک جدوجهد کوي د چا دپاره د خپل جب دپاره نه د خپلې خېټې دپاره نه یا د خپل واسکټ یا د پکول دپاره نه د ولس دپاره به خدمت کوي هغه خبره به کوي چې کوم د ولس په زړونو په ذهنونو کې خدشات پیدا کوي نن د جار په پل باندې سیاست کېږي خو د دغه بانډه کې شر جوړ شوی دی په دغه باندې هېڅ څوک نه دي تیار چې دغه پارلمان کې سیاست وکړي ولې دا د جار پل غټه مسله ده او که نه ده په کورونو توپونه ورېږي دا غټه مسله ده دا پرون چې په صوبه کې ستاسې حکومت و دا نن چې بیا ستاسې حکومت دی نو دا امن ذمهواري د چا ده دا حکومتونه د چا ناست دي سیاسي تقریر دې نه جوړوو خو لکه ریحانزیب سیاسي سړی و په رڼا ورځ د پولیس سټیشن مخې ته قتل شو سی سی ټي وي فوټیجز یې راغلي په هغه وخت کې په دا کشر ورور یې رسول الله عزت ورکړو د غوړ باجوړ مشري کوي په دې چې کوم حالات تېر شوي نو هغه موږ ټولو ته پته ده ده ته هم پته ده پکار ده دا اوس ګیپ رانولي هغه د ټیپو هغه د پلونو هغه د سړکونو کمیشنونه پرېږدي او په امن خبره وکړي 15 کاله د ریحانزیب یعنې ده له موقع ورکړې ده چې نن هغه بیانونه وکړي چې دا د اوسه پورې چا نه دي کړي په باجوړ چې کومه تیاره راخوره شوې پکار ده دا د رڼایي وزیرګۍ جوړه شي او دا هلته غږ پورته کړي کمیشنونه په سړکونو کې وایي دا اوس هم وارې کېږي لګیا دي امامونو ته ور واوړئ که دغه سیاست کوو خو ټیک ده د ریحانزیب دغه میشن کوو ریحانزیب چاته روپو نه دي ویلي چې ما له دونه روپۍ او ما له دونه کمیشن که روایتي سیاست دي روایتي تقریرونه وي خو بیا ټیک ده بل به مې ویلي شي بل به مې ویلي شي تېره مې ملیګانو نن یو ګټې سبا بل ګټې ها حقیقي او په ګراوند باندې رښتیا چې څه دي او کوم ریالټیز دي که په هغه باندې سیاست کېږي نو ګورې د سر نه به پرې تېرېږو ځکه دا وطن ډېر ګنده شوی دی دا اسلام آباد او د لاهور سیاست نه دی چې په ویېټ کې به ورته راکوشي او غوړ پړه به راکوشي او بېرته به غوړ پړه وخېږي او بېرته به کور ته ځي دلته چې یوه خبره یو ګام ګران کېښودو ګېټه بس به د سر په رڼا ورځ ټوپونه به بل پته نه لري دا وطن داسې وطن نه دی چې په غوړو جامو کې وخوري د دې ولس مشري دومره اسان کار نه دی څوک به پسې لګۍ جوړوي څوک به لښکر جوړوي په دغه باندې مایوسه کېږي نه حالات اوس بیا
هغه امن درنې کې به ریحان خلکو ته چغې والي موږ به هم چغې والي خو د هغه غریب مقرر راغلی وه او زموږ به کله مقرره وي الله ته علم دی موږ به هم ځو بل به هم ځي بل به هم ځي خو که د خولې وپرانیستل غواړي دا په یو بل پسې ګنده خبرې بد رد دا د جاهله خلکو کار دی د انپړه خلکو کار دی د وزګارو خلکو کار دی چې بل کار یې بس نسوار ټونډې جوړوي او بل دی او بل ګزاري او دی او بل ګزاري دا د هغه خلکو کار دی سیاسي خلک ولسي خلک پښتانه خلک مسلمانان هغه خبره به کوي چې کوم هغه ته پښتو وایي کوم هغه ته سیاست وایي کوم هغه ته روایت وایي روایت څه ته وایي پخوا مو چې یو مشر شو نو مشر خو به دا نه کوي چې چرګه بدله پورته ویوله مشر خو هغه وخت کې مخې ته راتلو چې په دې ویلېده چې په دې وخت کې په فلاني ځای کې ډز کېږي په فلاني ځای کې سر ځي په فلاني ځای کې تاوان دی هغه څه ته مشر مخکې کېده نن مشر څه ته مخکې کېږي چې په کوم ځای کې غوړو ډبوي په کوم ځای کې د وریجو بورۍ په کوم ځای کې غنم وي په کوم ځای کې پیسې مشرت ته مخکې چې په کوم وخت کې د ډز وخت راشي په کوم وخت کې د ولس خبرې وخت راشي په کوم وخت کې زورورو ته د خبرې وخت راشي دی په خوله باندې غټ ګاز کېږي بیا به د خولې نه ډغ نه راکېږي نو دا سیاست دی مبارک ته زه دا وایم بیا به دا موقع میلاویږي ویاله تاسو ګواه اوسئ چې که دغه سیاست کوي چې 6% راکړه 10% راکړه نو ګل مبارک د یو موقع له بله باندې ویلې او په تاریخ کې به ولې بل شان یادېږي خو که دا بل سیاست دې وکړه دا بل ولسي سیاست چې په سخته کې خبره وکړه په سخته کې د قام څه ودرېدي د جب تاوان ته